السلام علیکم حسن صاحب څنګه یاست؟ وعلیکم السلام ټیک ټاک. حسن صاحب د دې افغان کډوالو د اتګ شروع د دې حوالې سره ډېرې چې د نن سبا مسایل ډېر سیزونه په سوشل میډیا مخ ته راځي. اول خو تاسو نن دا تاسو کولو چې آیا د تاریخ به ایکسټینډ شي د کډوالو د تګ کنه د حوالې سره تاسو ویل غواړئ؟ ګوره اوسه پورې خو حکومت دا خبره کوي چې داسې امکان نشته دی، خو ما په خیال که زه ګورم د حکومت دا یوه میاشت تېره کړله خو دې کې د واپس دغه دپاره څه تیاري نه دی کړې چې دا خلک په څنګه دغه کړي. دوی صرف پولیسو چې کوم دی یو هوها جوړه کړې ده، حالانکې دا وه چې خلک ولنټرلی یعنې په خپله مرضۍ به ځي، خو دوی د مرضۍ نه اګینسټ چې کوم دی پنجاب کې، خیبر پښتونخوا کې، بلوچستان کې، کراچۍ کې د خلکو پکړده کړ چې دا غیر قانوني و، خو دا روانو کېده او ګاډي به پکې تلل تورخم ته. نو اوس دا دی چې زما خیال دا دی چې یاره لکه ځکه یو انساني خبره ده، نو ته انسانان داسې لکه د ګوډو بیزو په شانتې نشي دغه بالکل. حسن صاحب مسایلو مخې ته راځي په دې کې څه ځایونو کې خلک وایي چې خلکو سره نارملي زیاتې کېږي، د پنجاب مختلف ښارونو کې خلکو ټریټمنټ صحیح نه کېږي، بل په بارډر باندې مسایل دي. دې دواړه ګوره ډېرې مسلې دي. یو خو دا دی چې پولیس د خلک تنګوي، د خلکو نه پیسې اخلي، لکه ونیسي او هغه چې چا سره کارت شته، افغان سټیزن کارت دی ورسره یا پی او آر دی ورسره، نو داسې رپورټس دا دی چې هغه هم رانیسي. اگر چې پولیس مشران بار بار وایي چې موږ ته کمپلین کوي، پرون وزیر داخله هم دا خبره کړې ده که چا داسې کار وکړو د هغوی خلاف به ایکشن اخلي، خو د چا سره دونه دړو زوري چې اوس کمپلینټ وکړو دغه وکړو بیا به د پولیس تنګولو نه تنګولو نه. نو یو خو دغه دی، بله دا ده کوم خلک چې ځي په بارډر باندې ډېر زیات رش جوړ دی، هلته کې دوی پراپر ارینجمنټ نه دی کړي، نه دوی د کابل سره چې کوم دی دا خبره ډسکس کړې ده چې د دې غاړې ځي نو هلته کې مو ته مسلې دي، دلته کې چې ځینو په بارډر دې غاړې ته ډېر زیات ګاډي ولاړ دي، اوبو بندوبست نشته، باتروم بندوبست نشته، ماشومانو دپاره، د مشرانو دپاره. نو ما په خیال دا یو انساني دغه دی، نو په کار چې حکومت په دې باندې د مخکې نه کار کړی. ټیک شو حسن صاحب، یو اخري تپوس مې تاسو نه کولو د پاکستان او افغانستان چې د دې د وجې کوم حالات کې بګاړ راغلی دی، ستاسو په خیال دا بګاړ مخکې تللی شي که نه دا حالت به بهتره دی؟ ګوره څه وخته پورې خو به دا نور خرابي. د هغې وجه دا ده چې دا کوم خلک ځي نو دوی خفه دي. دې کې هغه خلک هم دی چې د سره چې افغانستان لیدلی هم نه دی، ځکه چې دا دوی وایي چې موږ د کډوال هم اوس لیږو. نو سیره خبره ده د هغوی دلته کې فیملیز رشته دارانې یې کړي دي، کاروبارونه دي. بل دا دی چې حکومت لږ زیاتې دا کوي چې ته خپل مال مویشي ځان سره نشي وړلی، د یو خاص تعداد نه پیسې ځان سره سوا نشي وړلی. نو ما په خیال زما خیال خو دا دی چې څه ټیمه پورې به دا تاوتریخوالي وي، خو د هغې نه پس به بیا حالات نارمل ته راځي. ځکه زما خو خپله خیال دی تر کومه پورې د کډوالو د مسلې نو د پاکستان او د افغانستان منځ کې تعلقات نشي ښه کېدلی. نو په کار دی چې دوی لاړ شي، خو د تللو د طریقې کار چې کوم دی مونږ خو وایي چې دا به ډېر آرډرلی، په آرډر کې به وي، ریسپیکټفولي، ډېر په عزت سره به وي، خو اوس ښکاري داسې چې دا هغه شانتې نه.